وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وصدق رسوله النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زما ټول پیندال ته طالب العلمانو ته ټولو مسلمانانو ته خواست دی چې د زړه تله په جناب رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه وذرياته وبناته وأبنائه وآل بيته وأصحابه أجمعين. أساتذة الكرام، محدث كبير حضرت شيخ الحديث مولانا محمد إدريس صاحب دامت بركاتهم العالية، قابل احترام شيخ الحديث مولانا فقير صاحب مدد له العالي، برادر مکرم انتہائی قابل احترام حضرت مولانا مفتی حسن جان صاحب، محتمم جامعہ نعمانیہ زمنگرور مولانا مفتی محمد ندیم صاحب، ارشد خان عبداللہ اور نور مقتدر علماء کرام. زده زړه تلا خپل طالب العلمان ورونو ته چارنن فارغیږي هغې ته زړه تلا هغې ته د هغې خاندان مور پلار اساتذه کرام ادارې ته او ټول انسانیت او مسلمانانو ته د زړه د ګهرایۍ نه مبارکباد ورکوم. الله دې ستاسو دا علم او الله رب العالمین دې ستاسو دا سند فراق خپل درباري علیه قبول او مقبول وګرځوي. والله رب العالمین دې تاسو له دین دوګني راچوګني ترقي درکړي. زه صرف دو خبرې کوم. یو خبره ده چې حضرت شیخ صاحب تاسو ته د بخاري شریف آخري حدیث وایي یو وعده به دا کوئ چې د خپل اساتذه کرامو سره به تعلق او ربط ساتئ. دا به کوو که به نه کوو؟ لږ لاس اوچت کړئ لاس. دویمه خبره ده چې حضرت شیخ صاحب د آخري حدیث تاسو ته وایي او د هغې ابتدا کې انما الاعمال بالنیات یو پسې حدیث جبریل راوړي د کیف کان بدء الوحی النبي صلی الله علیه وسلم د هغې په انداز دا تاسو دا سبق درکوي چې ستاسو وس ذمهداري شروع شوله او مولانا فضل محمد صاحب رحمت الله علیه د مینګورې یو ممتاز شیخ الحدیث د حضرت مدني صاحب شاګرد هغه به وایي چې دا په سر پټکې چې دی دا اصل کې تاسو ذمهدارۍ ته سر تړاو وهله چې موږ به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوو. موږ به د هر باطل مقابله کې ولاړ یو. ځان ته حدیث د جبریل مخه کوي، نیتونه صفا کوي او الله رب العالمین هغه قیامت چې را روان دی متى الساعة يا رسول الله؟ أغورت جواب وركي ما المسؤول بأعلى من السائل وما أشراتها يا رسول الله؟ أشرات رواني أستاذ وجنا الله قيامتنا قائمي شوف اختطاس بقي دنيا کی موجود وقال الله وقال الرسول لكيكي تأثر خلقي الدنيا ساس بوجه بعد ذا إن شاء الله تبارك وتعالى زمانيتنا صفادي بخار پختو کتاب کې مونږ یو شعر وی شعر عادي لري بلندي وی هموار بلل کندي زمونږ ورور دي همتونه جوړو جنتونه او یورز وشکلونه ساتنو حلونه من دا وعده کو د رب العالمین سره د دې ادارې سره د خپل کابرینو سره چې موږ به د سیاست په میدان کې د اسلامي سیاست په میدان کې د مدارسو په میدان کې د جهاد په میدان کې د تصوف په میدان کې د خپل کابرینو او د هغې په فلسفه او د هغې په پالیسۍ باندې عمل کوو. خو به که به نه کوو. لږ راوسېږه